مسلمان راځي هغه څه دي. اوله دا په مسلمان باندې ژوند راځي. ژوند دی الله له طرف یو قیمتي تحفه چې موږ تاسو ته راکړي، یو ډېر لوی نعمت ده، دومره لوی نعمت ده چې هیڅ قدر او قیمت نشته. یو پلار ته څوک وایي چې دا بچی دی راکړه، زه ستا په مخکې وجنه متاله یو ارب روپۍ در کوم، 10 ارب روپۍ وربکي ورته دینه پته ولګېده چې دا ژوند او زندګي ځکه چې چا څوک یې درنه غواړي وایي زه ژوند یې نه هلم وجنه مې ما زه به تاله 10 ارب روپۍ درکړم. قسم په خدای چې ټولې دنیا خزانې مال راکړي که به درکړم، دا زما بچی ده، ته یې مړ کړې، د ده ژوند ډېره قیمتي ده. دا ژوند او زندگی چې موږ ته الله راکړې دا دی الله له طرفه یو نعمت کبرا ده، یو غنیمت کبرا ده، یو لویه تحفه ده او ډالۍ ده او قیمتي خزانه ده. راځئ دا قیمتي خزانه، دا تحفه، دا ډالۍ، دا غنیمت، دا نعمت چې الله راکړې ده، د دې شکر ادا کړئ. الله وایي زه تاسو نه د دې شکر غواړم، د دې قدر وکړئ. د ژوند قدر سره یوه لحظه، یوه شیبه، یوه لمحه دی الله عبادت او ذکر کې تیروه. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. عجیبه ما د آیات ولسته قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. محبت څه ته وایي؟ د زړه میلات ته. د چا چې د چا سره مینه هغه ته معشوقه وایي، هغه ته محبوبه وایي، هغه ته معشوق وایي، هغه ته محبوب وایي. حبیب د خپل محبوبې ذکر کوي، حبیب د خپل محبوب ذکر کوي، عاشق د خپل معشوقې ذکر کوي. په لاره باندې رواني بس هر عاشق خپل معشوقه یادوي، خپل زړه ته تسل او سکون ورکوي. هر حبیب خپل محبوبه او محبوب یادوي خپل زړه ته. تاسو به د لیلا او د مجنون کیسې اورېدلې. مجنون لیلا باندې عاشق په لاره بنوانو لیلا لیلا لیلا، چا ورته ویل یا لیوانه یادا څه کوي؟ وی دا تاسو پته نشته چې لیلا زما معشوقه ده؟ نام مشک لیلا می کنم از خاطر این دل خود را تسلی میره. بس لیلا لیلا کوم زما معشوقه ده، بری خپل زړه خوشاله وم. ته چې بلاره باندې ځې د الله سره د مینه ده، ته عاشق یې، صادق یې، الله سره ستا مینه ده. بس پلار باندې الله 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 سبحان الله الحمدلله یا حی یا قیوم یا ظاهر یا باطن یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کلم اکرم الاکرمین و یا اجود الاجودین لا تجعلنا خائبین. دا ذکر ولې نه کوي؟ په سید الکائنات باندې مینه ده، هغه محبوب ده، هغه معشوق ده، ته عاشق ته محب چې بلار باندې زی. وصلی الله تعالی علی النبی الکریم اللهم صل علی محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وصلی الله علی النبی الامی العربی الکریم اللهم صل علی روح محمد. ته نبی پاک ذکر کوه کنه، هغه باندې درود شریف وایې کنه. دا قیمتي دولت چې الله درکړی دی ژوند، دا په ابسو کارونو باندې، په ابسو خبرو باندې دا ګورې مه لګوه. الله دې یو لحظې تپوس کوي، د یوې لمحې. نو ژوند دا نعمت ده، دې قدر وکړئ. او مرګ دا د الله له طرفه یوه ټله فیصله ده چې کله راشي صبر ور باندې کوه. دا دوه حالتونه شول. دریم حالت خوشحالي ده چې کله در باندې خوشحالي رااله، لکه نن چې په دې خاندان باندې راغلی ده، الله دې ور باندې پیرزو کړي، الله دې ورته نصیب کړي، الله دې خلاف شریعت کارونه نه وساتي. نو چې خوشحالي در باندې رااله بس فورا دې هغې د خدای شکر ادا کړه. لاړ شي او 2 رکعته لمونځ وکړه، یو سپاره تلاوت وکړه، چاته یو مړۍ صدقه ورکړه، د خوشحالۍ یو څو اوښکې تویې کړه چې ربه دا دومره لوی نعمت دې راکړه، زه خو د دې لایق نه وم، زما عمل خو ډېر ګډوډ ده، زه خو ډېر خجالت یم، شرمنده یم، ما نه ډېر ګناهونه شوي، خطاګانې، خو تا ما باندې فضل او کرم وکړو، دا لوی نعمت دې راته راکړه. نو رب العالمین ستا د دې نعمت څه ډېر شکر ګزار یم. د دې نعمت قدرداني وکړه. او د دې په مقابل کې سړي باندې کله نا کله داسې راځي د پریشانو یو باران ور باندې شروع شي. وی چې کله در باندې پریشانی راتلې نو بیا به خدای د صبر کوي. کله به سړي باندې صحت راځي چې صحت درته الله درکوي، خدای دا صحت خو ستا له طرفه ماته یو لوی نعمت او غنیمت ده، الله زه د صحت شکر ګزار یم. ته د صحت په زمانه کې د الله شکر ادا کوه. که تا باندې بیماري راغله چېرته نو په بیمارۍ کې بیا صبر کوه، وایي الله صحت هم ستا له طرفه نه، په دې نعمت شکر ګزار یم. او که نن بیمار یم، بیماري را باندې راغلې ده، دا ستا د طرفه ده، الله تا بیمار کړی یم، ته به شفا راکړې، ستا په قضا باندې زما رضا ده ربه، شکوه درنه نه کوم، نافرماني بغاوت درنه نه کوم، ستا فیصلې ته زما غاړه ایښې ده، الله ماته د صبر توفیق راکړه. او کله سړی مالدار شي، تاسو وګورئ زموږ او تاسو مشران باندې څومره غریبي تېره شوې ده، څومره فقیري او مسکیني ور باندې تېره شوې. نن الله را باندې هر څه پراخه راوستي دي. وایي کله چې تاسو باندې پراخي راغله، مالداري راغله، وسعت در باندې راغی، نو بس الله تعالی سوچت کې وجاړي اوښکې ورته تویې کوي. الله د نن نه 40 کاله مخکې خو زما دومره غریبي وه، دومره فقیري وه، دومره مسکیني مې وه چې زه خپلو نفقو ته او د بچو نفقو ته م حیران وم. او نن دې را باندې دومره پراخي او وسعت او پریماني راوستې ده چې هر قسم ته نعمت دی الله ما ته راکړی ده. کور دې راکړی، بچي دې راکړی دي، روزگار دې را کړی ده، زندگی دې را کړی ده، هر نعمت نه زه مالامال کړی یم. الله ستا د دې نعمتونو شکریه.
چې کله د مال پراخي در باندې راځي شکر وباسي، چې کله تنګي در باندې راځي صبر وکړي، چې کله غم راځي صبر کوي، خوشحالي راځي بس شکر ادا کوي، کله صحت راځي روغ رمټ او روغ څټه لري دی الله د نعمت قدر وکړه شکر ادا کا، او چې کله بیماری در باندې راغله بس خپل صحت د ذهن تراوله چې دا دومره زمانہ روغ رمټ صحیح سالم په بدن او په څټه باندې روغم الله غستا نعمت ما به شکر نه ادا کړي به قدرې برانه شوی، نو چې کله در باندې بیماری راغله بس بیا پاغه کې لګ دی الله ته صبر کوو، خدای ته بیمار کړم ته به مخه کوي، الله نه به شکایت نه کوي، الله نه به فریاد نه کوي، الله ته به شکایت کوي، الله ته به فریاد کوي چې رب ته بیمار کړم دا ته به مخه کوي. زما دې ټولو خبرو خلاصه نچول دار چې په نعمتونو دی الله شکر ادا کوي، ګوري بغاوت ونه کوي، نافرمانی ونه کوي، ناشکری ونه کوي، بے قدری ونه کوي، خدا ناخواسته دی الله قانون دا د عادت الهی دا چې کم قوم ته الله نعمت او غنیمت ورکی واغه قوم ناشکری او بے قدری وکي او ناشکری ته راوښه که خزي ګنري مشرانی گشرانی هغه نعمت هم ته واپس الله علی دی هغه په بدل کې ودا سخت مصیبتونه په باندې راولي. الله دې تاسو زمون حفاظت وکي، او کله چې سړی باندې سم مشکل او حادثه او غم او مصیبت او غریبی د رزق تنګي او بیروزګاری راشي او دې په دې باندې صبر ونه کی والله نه شکایت وکي بس بیا په دې باندې الله لګاتار مصیبتونه راولي. امتحان وی چې دې وړاندې نور څه کوي چې کله تکلیف راته وي خدای زمون صبر ده، او چې کله د نعمت او خوشحالي راته کنه چې د کور ته راغلی وي خدای مونږ ټول کور ستا شکر گزاري، مونږ خدای دې نعمت لایق نو، مونږ دې په خپل عمل باندې مستحق نو، الله دا ستا فضل دا ستا کرم دا ستا مهرباني ده.